السلام علیکم. پرون په لیک ماموندو کې د اخوت د طرفه د یوت امپیکټ موټیویشن لیډرشپ د دې طرفه یو پروګرام ارګنایز شو چې په هغه کې مختلف طبقه فکر خلکو، علما کرامو، سماجي سیاسي خلکو، سوشل ورکر دیو به کې شرکت وکړو. مقررینو په دې په درې خبرو باندې ډېر زور ورکړو. نمبر 1 خبره دا وه چې الله تعالی په قرآن کې وایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي بلکې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. په اسلام کې چند داسې عبادات دي چې دا په موږ باندې فرض دي لکه مونځ، زکات، روژه، حج وغیره. دغه رنګې د ګاونډي حق هم په موږ باندې فرض دی. د یتیم کفالت هم په موږ باندې فرض دی. د هغو رهنمایي کول هم په موږ باندې فرض دي. زیاتره په معاشره کې داسې نوجوانان داسې ماشومان چې هغوی دا غواړي چې ته ایجوکیشن حاصل کړو، هغو ته لار نه معلومه، د هغو سره پیسې نه وي، د هغو سپورټ څوک نه وي. نو په پاکستان کې یو اداره داسې شته دی چې د هغه نوم دی اخوت. هغه تا ته وایي چې ویلکم درته وایم، راشه ستا د تعلیم اخراجات زه پوره کوم، ستا د مدرسې اخراجات زه پوره کوم، تا له په معاشره کې زه یو مقام در کوم، تا له په معاشره کې ستا نه زه یو لیډر جوړوم، تا له زه ګډ ان افیکټیو ایجوکیشن در کوم. راشه اخوت اداره موجود ده. ورته دا خبره یاد وساتئ. خو چېرته ستا دا سوچ چې زه په خپل بچي باندې تعلیم حاصل کړم، د هغه نه ډاکټر او انجینر جوړ کړم او زما د ګاونډي ماشوم د ډاکو جوړ شي، ورته یاد وساته د ستا ماشوم به په امن کې وخت تېر نه کړي، ستا بچی به په امن کې وخت تېر نه کړي، تر څو پورې تا د ګاونډي د ماشوم خیال نه ساتلی، د هغه تعلیمي کریر تا نه جوړ کړی، د هغه تا ډیولپ کړی نه، د هغو د ډیولپ کېدو سره به ستا معاشره ډیولپ کېږي، ستا زوی به ډیولپ کېږي، ستا خاندان به ډیولپ کېږي. نو موږ اخوت اپریشیټ کوو چې هغه یو داسې پروجیکټ راوړی دی چې په دې کې نوجوانانو ته تعلیمي ماحول پرووایډ کوي. هغو ته مختلف یونیورسټیانې ډیولپ کړي، مختلف یونیورسټیانې جوړې کړي چې په هغه کې هغې فری ایجوکیشن حاصلوي. دویم د اخوت یو بهترین پروجیکټ دا دی چې دا تا له دیکه درکوي، تا موټیویټ کوي د کار لپاره او دغه کار په بدولت باندې به انسان یو غټ مقام ته ورسېږي. بعض داسې کارونه چې هغه انسان له یو دکه ورکول غواړي، هغه لږ موټیویټ کول غواړي. اخوت پروجیکټ یا اخوت اداره تا په 10,000 په 20,000 په 50,000 باندې تا موټیویټ کړي، تا سیټسفای کړي، تا له یو ډایرکشن درکړي، ولار در وښیي چې تا خپله منزل اچیو کړه، خپل ټارګټ اچیو کړه، خپل منزل ته ورسېږه. او زیاتر به داسې نوجوانان ویني، داسې کاروباري شخصیت به ویني چې هغه به د اخوت په 10,000 په 50,000 باندې هغه اوس کروڑونو اربونو روپۍ وګټلې، هغه اوس نور خلکو له روپۍ ورکوي چې تاسو خپل ځان اوچت کړئ، ماحول جوړ کړئ، معاشره ډیولپ کړئ. بل د اخوت زیاتر سوچ په یوت امپیکټ باندې چې یوت کم سایډ ته روان دی. آیا نن سبا په ځوانانو کې هغه لیډرشپ کوالټي ولې نشته دی؟ ورته تاسو ته بهتره پته ده چې پاکستان کې یو هم داسې یونیورسټي نشته دی چې هغه ماشومانو کې لیډرشپ کوالټي پیدا کړي. خو دلته ریډیمیډ لیډر دي، بنے بنائے ہوئے لیډر، باپ لیډر تو بیٹا بھی لیډر، باپ سیاستدان تو بیٹا بھی سیاستدان. هغه لیډرشپ کوالټي نشته دی چې کوم به زموږ په پخواني مشرانو کې پکې وه، په مسلمانانو کې پکې وه، په صحابو کې پکې وه، په نور چې کوم اعلی درجې خلک په هغو کې پکې وه. د هغه وجه دا ده چې دلته موږ هغه لیډرشپ کوالټي موږ چاته نه ورښیو، هغه ماحول موږ نه پرووایډ کړو یو ماشوم کې هغه لیډرشپ کوالټي پیدا شي. نو اخوت یو دا هم سوچ دی چې په یوت باندې کار وکړي، یوت موټیویټ کړي، په هغه کې لیډر را پیدا کړي، په هغه کې منیجمنټ را پیدا کړي، په هغو کې منیجر را پیدا کړي چې خپل ماحول، خپله سوسایټي، خپل ملک دا پرمختګ وکړي، ترقي وکړي او معاشره ډیولپ شي. والسلام.